وګوره د سليمان دا خبره خو نه یاده د بلقیس دا خبره خو نه یاده چې سليمان اول دعوت بلقیس ته د څه شي ورکړو اول انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين انه من سليمان یعنی از طرف سليمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان او بلقیس په خپل زور بناز نه کوي په جنگي جرنیلانو او فوجیانو بناز نه کوي زه حکم در کوم چې راشه او مسلمان شه حکم درکو د هدهد مارغه په غاړه کې دا چټای واچولا او هغه پاوا یاوړه کم خلک چې د خدای شي اغي ته بیا د ډاکخانو د چټي رسان ضرورت نه مارغان د اغي بیا پوسمنی کوي حیران شو جرنیلان روغخته چې دا چټای راغله د سليمان عليه السلام نه څه چلو کو جرنیلان ورته جنگ کو ورسره سچ د جرنیل طبيعت جنگ کو هغه ورته نه جنگ نه توفه ورلیګو که صرف ملایو په توفه به چپشي که ملای چپش که پیغمبرینو بغیر د اسلام نه په بل شي ناراضي کیږي توفه چې ورلا سليمان عليه السلام واپس کړه ما چې سویلی هغه بکای واتونی مسلمین راضی به مسلمانیږي به نو بلقیس خپل را روانه سليمان عليه السلام ورته دائیں بائیں پیریان او دیوانو درولی یو اعلی عظیم الشان استقبال ولو او په تخت ځای ولا پریخو کیناست چې کیناستا اوس قران وایي چې دی بلقیس سوې دی وې قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين خدایا ما دومره موده چې د نور عبادت کړو نو ما په ځان ظلم کړو واسلمت مع سليمان لله رب العالمين اوس می په سليمان عليه السلام اسلام راوړو ایمان می په راوړو خو خدای پاک وایي چې ور سره دام وایي چې د یری نه دا نه چې د سليمان نه یری دم زم بادشاہ ما د اسلام می ولې راوړو لله رب العالمین خاص د خدای د پاره سليمان عليه السلام دا په نکاح بیا واغستا اوس دا چرته ثابت نه ده چې د سليمان عليه السلام نه رستو بلقیس چې دا بیا بادشاہ شوی و دا چرته نشته یو سړی بل سړی نه 200 روپے قرض وغوښتي ودا 200 روپے والا ویسه گواه وکیل سړی ورته کفا بالله شهیدا وکفا بالله وکیلا خدای نه لوی گواه خدای نه لوی شاهد بل څوک دی ځه کله به راوړي پلانې ورځ چې شوا چې بار راوته سورلی نشته چرته قافله چې پیراسور شي د 200 روپے راورسي خدای وعده خلاف کېږم داسې یو لرګي راغوس کو دونه نه او داغه د منځي خالی کو او پکې 200 روپے ورواچولې سره ولا بند کو ور سره چټولې کلو چې یا الله چې درا کول په وخت کې د دې 200 روپو ترا ته وکیل او شاهد کړي وي خدای دا پیسې مې هغه ته ولېګلې ته پويګا ور رسولې پويګا
او پسین کې هغه لرګي ور واچول. هغه سړی د سین غاړه تراوته دی چې په سړک به زما قرضدار راځي پیسې بروړي. قرضدار رانغه خو لرګي را روان دی پسین کې. چې لرګي راونی وو کور ته یو خزه ته ویل دا خشاک مې راوړو اور مور په بلکا قرضدار خورانه ده. چې لرګي مات کو چې ګوري 200 روپۍ هم تیرا پریوته هغه چټم تیرا پریوته. خدای پاک دې د سیم کوي کنه چې ولا اله غیرک، چې ستاسو ایمان شي چې الله ستانه سوا بل څوک نشته. او دنیا کې د خدای سره عشق او رابطه او تعلق وي کنه جی. اوس دا ذوق خود امام احمد ابن حنبل نه بیا تپوس پکار دی، دا ذوق خود امام مالک نه تپوس پکار دی، دا ذوق د امام ابو حنیفه نه بیا تپوس پکار دی چې احمد ابن حنبل نه تپوس کوا چې تا خدای په خوب کې ولیدو نو خوان دي څنګه و، چې خوب کې ولیدو نو ورته وی چې یا الله عاشق خو يم در باندې خوان دې ډېر وکړو، خو په دې مې پوي کا چې اوس مستار رضا په کار ده چې ته خوشاليږي پڅ. نو الله ورته وی چې زه خوشاليږم به تلاوت القرآن، قرآن ډېر لولا زه په دې ډېر خوشاليږم. تاسو خیال را دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دی چې په ټول عمر کې مدینه کې پړې نه وي پخپوکړې خپیاب لا بغرزیده او ورش په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راز و نیاز کېده. تاسو خیال را بلکې په دې عشاقو کې داسې خلق تیر شوي دي چې پاغه کې یو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د شیعو یو ډله ورتراله، هغه ورته وی چې مونږه مسلمانېږو خو کوم ته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو. مولانا قاسم نانوتوی ورته ویل چې نه خوب کې نه په ویخه درته کو، په ویخه راځي د مخ کې وډاله ورپسې یو دغره ډیرای غوندې و چې هغه نه واړول په ویخه ورته د رسول الله زیارت اقدس وکړه. رحمان بابا په خپل یو شعر کې اشاره کړې ده چې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې، زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې، ما په ویخه دې لیدل په خواب نه دی.